فلما ترى الفئتان یو بل ولیدل د موسی علیہ السلام دل او د فرعون دل یو بل ته ولیدل چې ولیدل قال انا لمدركون الله غلی را پسیری را لاندې کيم اسونه دی وسره تیان دی وسره وخان دی وسره ممتاز روانیو را لاندې کوي او الله مخک دریاب دی ما ته خدا علاقه معلومه ده په دریاب فکولم نکتسبه کوما اللہ ویتزا کلا اس فکر چونے کے اس فکر ہونے کے اس دا موسیٰ علیہ السلام کے دریاب تا اورا سیدو اس دغا وقت کے دا فرعون لخکر اور پسیرا برابر شو یو خواہ دریاب دے بل خواہ دا فرعون لخکر دے دا دو غمون و منس کے گیر شو کمخ کے قدم اخلی نو دریائی نیل دے زبردست دریاب سمندر دریاب چودا داغی اس دا او که شاته ګوري نو فرعون دی او داغه لخر دی او ټول سره توري او غشي او نیزي دي او په لوی دوم دام کې او جوش کې را روان دي یو قوم دشمن بل خوا دریاب په شکل کې دشمن اوس موسی علیہ السلام سره دی وخت څه پکار دي دی وخت پکار دي چې دریاب ته شاکی او غریب سره بل څه به د کونټه نشته دی نه دی وخت ولا پکار دي چې د نور څه وخت منه کېږي او په کونټه د فرعون د مازیګر وال غواړي چې دا سر په ولوم نور خیزم نکېږي او که فرعون ته نه رسیدم نو چې دا فرعون یو لخکری خو په وهم کنه نو عقل سوي چې کونټه با زمکه لا باره کده فرعون سر لا به باره فرعون سر لا به باره عقل سوي چې کونټه با زمکه لا باره او کده دشمن هغه چې کم فوجي دی پولیس والا دی د فرعون داغه د کفر لا به باره د دشمن لیکن الله سوي الله وی دشمن پرې دوا او دول او براوه دشمن پریدا او بولا او براوا اس عقل دانوی چې په او بو سره چوکا مې اورن سکل بوي په چوکا څه ټول خو نه دي چې په بو د پاسه به کېږي چوکا سس بل شي خو نه دي چې او بابا په د پاسه اوسلېږي عقل وی چوکا چتا کا دا فرعون په بل سر وها عقل وی د فرعون لخرې په بل سر وها او شریعت او قران او شریعت او الله سوي وینو بوا نو عقل دل تبیا پرې خاوده او کونټه بیا بولا یورا قران شریف کې الله ان القي انفسنگ دے ان اضرب بعصاك البحر قرآن کے اللہ ان اضرب بعصاك البحر دے وتونوی کہ ان اضرب بعصاك فرعون کہ پدے کونٹے دے فرعون انسا ان اضرب بعصاك عدوك دشمن پہ ہوا دے وتونوی ان اضرب بعصاك البحر دا دریاب پہ ہوا دو دونوی کہ خدا دریاب ولی ہوا ما دشمن پی ولی پدا سر نواما عقل پر خود اللہ حکمی واغشتا وچہ دریاب لیسن کونٹا یوڑا نو اللہ پا دریاب کی ورطا لار جوڑے دو لس لار وقت جوڑے شوئے او لارو جوڑے دو سرا دا دریاب ویقو خطی او بی پکے فوراً خودے سیلے او چلولا سیلے سر میدان لاندے اوچ شو یہ شب فوراً یو قبیلہ و یو لارزے ایک نمبر د فلان کې قبیله دو نمبر لار د فلان کې قبیله دي چې ګڼه جوړه نشي او هر یو په خپل لار دي چې پاسانه پوری دي دی پورې وتل د دریاب نه او د کې فرعون راغی چې فرعون راغی او چالاک وکنه قوم ته وی زما درو به مولید و هغه دنه چې دریاب ولې دمرا توشلې ده هغه دنه زما درو د وجنه دریاب را توشلې ده او اسه دغه وخت په دریاب نه ورته بری حیوانات کو شعوری نو حضرت جبریل علیہ السلام په ست طریقې اس دریاب تراخ کا او په دریاب ورګټ شو یو سر هغه ویخلو رسید بل سر د دریاب بیاس کې ټول گیر شو رب العالمین بیا موسی علیہ السلام ته وی دا کونټه د دریاب لبیا یوسا اوس عقل وی چې کونټه ولې وړي دشمن را روان دي او دی غاله کې ودرېږي چې فرعون څنګه راځي چې دا کفاره په وې او عقل داوی او شریعت سوی اللہ سوی دریاب وہاں او جو دریاب لے کونٹے یوڑا طول او بجخت شوی او دا او لکو لخکار سر فرعون طول پا دریاب مردار شو لو شو ختم شو وہ عقل بنمنم سبا منما زبا دا عقل پا مقابلہ کے دا اللہ خبر منم چی وادی تیہ تکل پورتا شو سلورم و صورا التکے او بنشتا قوم تگیرے قوم تگی دے اللہ اوبا موسیٰ علیہ السلام دا خدای نے فریاد کی او قوم کی دے قوم دا موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی او دا بنی اسرائیل چوکنا دا دیر بے صبر خلقو انتہائی بے صبر خلقو او دیر بے خواند خلقو دا بنی اسرائیل
موسی علیہ السلام ته وی د غټو غټو کلو نه رويستو محلاتو نه رويستو د دش میدان ته او دلته اوس مونږ ته وبنشتا د تند مرو دغه سمندر دریاب به ترخی دلته بسکو اوس عقل وای چې موسی علیہ السلام سره صرف یو کونټه دا او وښ کې پکې غش دي شل دي پکې بل څه نشتا عقل سوي چې موسی علیہ السلام چې خرازه او زه د لپاره کونټه روزمکا وهم تاسو بخور وپاسه رمبی خو نشتا چاری مونږ سره نشتا کودال را سره نشتا نو په کونټه به کیو کنه کوټه باندې برور زمکه نرمم تاسو به خوره وباسه بیا به زمکه نرمم رو به وهم تاسو به خوره وباسه زیر دوس کې نه دوه کې نه پینځه کې نه لاس ورځې کې بشي وې بوشي عقل وی کونټه غوري پام کوا ماته نه کې کونټه باندې رو زمکه او کناوا نو کناوا چې قوم لپاره وبره وباسه الله سوي وی کونټه کان درو درو اوس العقل خلاف بیا دلته خبر رااله کونټه چې کان لبره نو کونټه به ماتيږي که نه ماتيږي نو دا یو کونټه چې کان لرو ورولا او ما تشوا بیا بس کومه یو څه په پیران لو کنوما نو چې ما تشوا اوس بنې ته ودنګل او ما تشوا نو بیا بس کومه عقل وی نه ګوره کې کان لدی او ورولا او د اوس بنې ته ودنګل نو بیا به کوي پس کنه او الله وی نه کان لرو ورولا نو که موسی علیہ السلام دا الله نوی منل دا عقل منل وی نو ممکن دا چه کال کم پینی وی کنیستی شوی لیکن دا اللہ منل عقل و نمنل نو کانی لے امساو برولا چه سنگے رو برولا نو اللہ دا کانی نا دولس چینی روانی کری کل قوم تو برانی دا میں صرف یو درے مثال سالور دے دا پارا درکل کہ بعض وقت کے دا من ذہن بمداوی عقل داوی ملارات داوی عقل داوی او مولا صاحب کې داسې وکا نو چې عقل د یو خبره کوي او مولا صاحب د بل خبره کوي عقل یو خبره کوي قران بل خبره کوي عقل یو خبره کوي پیغمبر بل خبره کوي موږ بیا د عقل نه منو د مولا صاحب به منو د خدای به منو ځکه د خدای خبره کوي د رسول به منو ځکه مولا صاحب د رسول خبره کوي په دې خبره پوښوي اوس براشي پټه بده کې تاسو لګ نورم پوي کوم یو ډله زمون د صحابه په زمانه کې داسې تیر شوی نه اوس هم دا غي اثرات لګ درشتا د پیغمبر علی السلام د زمانه نه صحابه زمانه کې او د تابعین په زمانه کې وړل تیر شوی دا هغه تبع معتزله وي هغه ځان ته مسلمانان وي چې مسلمانان یو او هغه د عقل په بنیاد تک کاو هغه وي چې دا شی د ما عقل منی خو دې منم او دا شی د ما عقل نه منی نو نه منم اوس داغي عقیده درته لکاغي زمون د پیغمبر علی السلام معجزه ده چې داغي د ګوتو مبارکونه به بدلې یاد درته کنه او به کوم ځای کې نه وي نو حضور پاک مبارک با یو جام پیدا کړ یو کاسه پیدا کړ او هغه کې به خپل پنځه واره ګوتو مبارکه کې خو دې د څنګه به کې خو دې نو به د ګوتو روان شي او دیار لسوا پنځل لسوا او سور لسوا صحابه کرام په سیر افشو هغه وی دا کوم دې عقل منی ګوتو نو بروزي نه دا نه منم نو وایو چې د پیغمبر علی السلام په لاس دی او ځل کانی او هغه سبحان الله کانو خبرې کړې دي به حضرت ابوبکر صدیق لور کول په لاس کې بیا سبحان الله بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاس کې ورکل بیا سبحان الله بیا حضرت عثمان لور کول یو ځل نیمه تسبیح او بن شو الکا دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده او دا د عقل نه خلاف ده د عادت نه خلاف ده خو د پیغمبر مبارک لاس کې دا کار شوی دی هغه سوی دغه معتزله د عقل بچی نه د کانی جبه شته چې سبحان الله دی د کانی غاخونه شته د کانی شونډه شته د کانی خلشته نه دا نه منم قرآن حکیم کې الله وایي اقتربت الساعه وانشق القمر وی قیامت نزدې شو او سپومه دوزایا شو دا صف دا جبل ابي قبيس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولار دی او ابو جهل ورته وی ځکه نه سم معجزه کار کوي او ناشنا کار کنه وی سخ کار کوم ته الله تاسو درخواست وکم او دا سپومه دوزایا شي او به معنی ویو لدا سوکا منم دی کافران ورسره دی او ابو جهل دی پیغمبر علیہ السلام دی اس پر میں اشارہ ہوا
داسې کو داسې کو نیمه سپومې یو خوا لاړه او نیمه بل خوا لاړه او بیا سره یو ځای شوه. وی منې که نه؟ وی نه دا تا په مونږ جادو کړی دی، دا دې په مونږ سحر وکړو، نظربندي دې په مونږه وکړله. نبی علیہ السلام وی ښه که ما جادو کړي او نظربندي کړي خو په تاسو به مې کړي وي. او نو د نورو خلکو نه تپوس وکړئ کومې قافلې چې تاسو تللي وي شام ته، هغه قافلو والا نه تپوس وکړئ نو معلومات به وشو. نو چې کومې قافلې شام ته تللې وې 2-3 ورځې پس هغه راورسېدلې، هفته پس هر څه پس کې راورسېدلې. نو ابوجهل ته تپوس وکړو چې په پلانکې شپه خو تاسو څه ناشنا څه نه دي لیدلې؟ هغې وی ولې نه؟ وی سپومې 2 ځایه شوه، نیمه یو خوا شوه، دا مسافر خو د شپې سفرونه کوي، نیمه یو خوا شوه نیمه بل خوا شوه. حضور پاک اوس ته پته ولګېده جادو خو زما په تاسو چلېده. ستاسو دا چې کم تاجرانو هغې نه تپوس وکړه، هغوی څه وایي؟ یاره وایي ستا ډېر غټ جادو دی دا پارچه چلېږي. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت نږدې شو. ولی؟ ځکه د حضور پاک نه وروستو بل پیغمبر به نه راځي، د امت نه پسو بل امت به نه راځي. دا د قیامت د نږدې کېدو نښه ده. او سپومې په منځ 2 ځایه شوه. دغه د عقل بچي څه وایي؟ هغې نه سپومې چېرته 2 ځایه کېږي؟ که سپومې 2 ځایه شوه خو په دې کائناتو کې به لوی انقلاب به راشي. که سپومې 2 ځایه شوه خو دا به قیامت شي او لوی تصادم به راشي. دا هم نه مني، وایي زما عقل یې نه مني دا خبرې. نو چې دا هغوی مونږ څه وایو چې د قبر عذاب شته، هغوی څه وایي؟ نه نجي د قبر عذاب کم دی. مونږ خو یې قبر لاندې وکنو، نه پکې ماران شته نه پکې لړمانان شته، قبر هم لاندې وکنو او نه پکې اور شته. مونږ وایو د خدای بنده الله وایي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها څنګه غدوا وعشيا. اذا فرعونیانو چې څنګه غرق شو نو الله په سخت عذاب نازل کړ او سارو ما خام الله دی باندې اور بلای. او د قیامت پرز الله بوتوي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. د قیامت پرز به الله وی چې خدایا الله به اعلان وکړي چې دوی سخت عذاب د اور ته ور داخل کې. نو قرآن وی د قبر عذاب شته، پیغمبر مبارک وی د قبر عذاب شته، هغې وی زما عقل نه مني. نو اوس به راشو من عقل پسې بځو که خدای رسول پسې بځو؟ یؤمنون بالغیب دا معنا شو. یؤمنون بالغیب یو شی زما او په دې تاسو کوی کم لګونئ وی عقل د شریعت په منځ کې هیڅ ټکراو نشته. بعضې خلک وی دا شریعت حکم د عقل خلاف دی، دا بالکل دروغ وی. تقریبا د عقل او د شریعت په منځ کې هیڅ قسمه ټکراو نشته. عقل چا پیدا کړی دی؟ الله. او شریعت چا جوړ کړی دی؟ الله. او عقل یې څه پیدا کړی دی؟ چې زه د عقل په لاره د عقل په ذریعه د شریعت په لاره لاړ شم. ولې؟ که یو سړی عقلمن نه دی، لیونی وي، نو دې په لاره نشي تللی شریعت. و د عقل په ذریعه به تر شریعت په لاره ځې. نو چې عقل خدای پیدا کو، دی لی پیدا کو چې ته د شریعت په لاره په دې عقل مزل وکې، نو بیا الله باندې خو نه یېره راځي، نه ته غلطي کېږي، نه ناپویه دی خدای پاک. نو دواړه چې الله پیدا کړي دي او د دواړه لازم ملزوم دي، عقل باندې به ته د شریعت په لار عمل کې، نو په خدای خو غلطي نه راځي. نو دواړو کې به ټکراو د کم ځای نه راشي؟ هیڅ ټکراو د عقل او د شریعت. د شریعت یو حکم د عقل خلاف نه دی، خو بعضې څیز ته زمونږ عقل رسېږي، بعضې څیز ته عقل نه رسېږي. د کائناتو کې د انسان د خپل وجود وګوره. قرآن شریف کې الله فرمایي قتل الانسان ما اکفره. د انسان د هلاک شي. څه ناشکره دی، ډېر ناشکره دی، د هلاک شي. الله غصه شو، خفه شو، ډېر ناشکره دی، د هلاک شي. یا څه وایي؟ من ای شیء خلقه، دې ما څه نه پیدا کړی دی؟ تا عقل کار ورکی؟ بالکل نه. نمون پگیره که دا ماشوم پروت دی، نه نطفه نه پیدا نه،
هغه نطفه نه بیا علقه جوړه شوه، وینې ټوټه جوړه شوه، د وینې د هغه ټوټې نه بیا د غوښې ټوټه جوړه شوه، د غوښې د هغې ټوټې نه رب العالمین ماشوم جوړ کړ. یو پایپ باندې صرف او صرف په یو پایپ دې ماشوم ته د مور د طرف نه وینه ور روانه ده. ګور عقل ته دې ګوره، وینه ور روانه ده. هغه وینه نه څه جوړېږي؟ د هغه وینې نه لګیا یې د ماشوم وجود جوړېږي، هډوکي ته جوړېږي، غوښه ته جوړېږي، سرمن ته جوړېږي، سترګه ته جوړېږي، ګرده ته جوړېږي، اینه ته جوړېږي، نوکان ته جوړېږي، نوکان په سر یې ته ویښته جوړېږي، وازګه جوړېږي، پړپوس جوړېږي، کولمې جوړېږي، دننه په وجود کې ګردې جوړېږي، زړه جوړېږي. لګیا دي د هغه یو وینې د پایپ نه په دې وینه کې دومره څیزونه دي، دومره هډوکي د یو شي نه جوړېږي، دي ورته کیلشیم یو څه څیزونه پکې نور هم شته. هغه هم دې وینه کې الله ایښودي دي، هغه روان دي د وینې نه، هغه اجزا نیغ روان دي، هډوکي ته جوړېږي. سرمن د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي سرمن لا، هلته سرمن جوړېږي. غوښه د بل شي نه جوړېږي، هغه اجزا نیغ روان دي، هلته غوښه جوړېږي. داسې پرزې خو نه دي د موټرو چې پرزې راواغېستو په پیچکش باندې هلته کې کش کوي. ورګه هډوکي به هغه ځای ولګو، غوښه به بل ځای کې د پاسه ولګو، ګرده به بل ځای ولګو، لکه څنګه چې مستري هغه موټر جوړوي یا ټوپک جوړوي یا تماچه جوړوي، داسې خو د مور په ګیره کې ماشوم نه جوړېږي. دې وینه کې په سوونو زرګونو واړه واړه اجزا دي، واړه واړه سیلز دي، واړه واړه اجزا دي په دې وینه کې. هغه اجزا ته چې ته هر تعبیر کې یو ته جزء هغه اجزا څه وینه غوښې له روان دي، غوښه جوړېږي، څه هډوکي له روان دي، هډوکي جوړېږي، څه سترګې له په سترګه کې په سوونو واړه واړه وړې وړې پرزې دي. په سترګه کې یو نه د سترګو ډاکټر راته وي، په سوونو وړې وړې پرزې دي پکې. هغه یو پرزې له خپل شي یو هلته ته هغه پرزه جوړېږي. او بیا اینې ته ګوره، ګردې ته ګوره، او ګوره هر یو جز هر پرزه په خپل ځای کې جوړېږي. ګرده چتم په دې معده کې جوړه نه شوه، او معده چتم د ګردې په ځای جوړه نه شوه، او دا سترګې چتم په دې خپو کې جوړې نه شوې، او دا خپې چتم په اوږو کې جوړې نه شوې، دا هډوکي چېرته د سرمنې په ځای جوړ نه شو، او سرمن چېرته د خېټه کې دننه د پړپوس په ځای جوړه نه شوه، او کولمې چېرته هم په غاښونو کې جوړې نه شوې، مخصوص اندام چېرته هم په سترګو کې جوړ نه شو. هر ځای له خدای پاک خپل شی رسوي. رښتیا ووایه، ستا عقل دې خبرې ته رسېږي؟ چېرې نه رسېږي. د عقل خلاف نه دي. ګورې من أي شيء خلقه من نطفة خلقه ثم قدره، دن ولا وجود سونا مزیدار او خشته جوړ کی، ثم السبيل يسره، او بیا په کومه طریقه د مور د ګېډې نه ماشوم الله راوباسي. الله د انسان عقل دغلته کې بیا کار پرېږدي. دومره غټ ماشوم بیا د مور د ګېډې نه په کومه طریقه بار راوځي، په کومه طریقه دې بار راووته. او دنه یوازې ماشوم دنه د مور په ګېډه کې نه دي، د دې ماشوم دپاره مخصوص ټمپریچر خدای هلته برابر ساتلی دی. که دا ماشوم باندې د مور په ګېډه کې ګرمي زیاته شوه بیا دې مري، او که ګرمي پې هغه خپله مخصوص کمه شو، یخني پې زیاته شوه بیا دې مري. دغه د مور په ګېډه کې دغه ماشوم که اوړی جمع د جنوري ده، نو څوک دا نه کوي چې ورېږه د مور ته خېټې ته دغه کېده هیټر ولګوه، ماشوم ته ګرمي کمه نه شي. او که په جون او په جولای کې سخته ګرمي ده، نو څوک دا نه وایي چې د مور ته خېټې ته پکې ولګوه، ایر کنډیشن ولګوه، په دې ماشوم د حرارت او د ګرمي لږه زیاته نه شي. نه، که جون جولای د سخته ګرمي ده، او که جنوري فروری او دسمبر دی، ماشوم ته به هغه مخصوص ټمپریچر د مور په ګېډه کې خامخا رسېږي، خامخا به رسېږي. هغه له چې کم ټمپریچر پکار دی، که هغه معمولي سنټیګریډ لږ مخکې وروسته شي ماشوم به مري، جملې به نه پاتې کېږي. هغه ټمپریچر به لازما هغه ته خدای پاک پوره کوي. رښتیا ووایه، د الله دې فیف وفي انفسکم افلا تبصرون. الله وایي ای بنده دې خپل ځان ته نه ګورې، ای د عقل بچیا دې خپل ځان ته وګوره. څومره ښکلې سترګې مې دله درکړې دي، څومره ښکلې غوږونه مې دله درکړي دي، څومره ښکلې خوله مې درکړې ده، څومره ښکلې شونډې مې دله درکړي دي، نو دوی به زر نه مني. هلکه وایي د قیامت پر ورځ تله د میزان چې وزن پې کېږي، وایي دا خو زما عقل نه مني، نه منم. هلکه پل صراط چې کوم د جهنم د پاسه پول دی، وایي دام نه منم. ولې؟
مولا صاحب ته خو ما ته وایې چې دا د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو چې د ویښته نه نری شو او د تورې نه تیره شو نو په دې به سوځي څنګه؟ ور عقل بیا دې غورځوي، بیا دې عقل غورځوي. یو بوډا جلل نو نوسی ورته وایي ادې ولې جاړئ؟ وی مولا صاحب تقریر کو چې یو پل دی او د ویښته نه نری دی او د تورې نه تیره دی. نو زه زما خو کونډی خوږېږي په دې غټ سړک او په دې لاره نشم تللی، نو په هغه پل به څنګه ځمه؟ نو هغه نوسی ورته غوسه شوه، وی څه شور دې جوړ کړی دی، چغې دې جوړ کړی دی چې نشې تللی، نو مه ځه خوارې د مور کور دې څه مه ځه که نه. ما وی هلته واقعي اختیار نشته ستا، دنیا کې بدل تکینې وی بچې د کور نه بار نوزم، لیکن آخرت کې د اختیار ختم دی. قرآن کې الله وی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هر سړی به په دې پل صراط ورځي. ورود ورتلو ته وی څوک به بیا پوری وځي او څوک به لاندې پکې چپه شي ځمکې ته به وغورځېږي. چې د الله خبره دی ومنله چې او دا پول خو د تورې نه تیره دی، د ویښته نه نری دی، خو که د خدای طاقت شته پورې وځم او که د خدای طاقت نی بیا پورې وتی شي نه. او عقل وی نه تورې نه تیره او د ویښته نه نری باندې به څنګه پورې وځم. مولوي صاحب نیمې درته نالم داسې ډېر ښه سړی دی، هغه چې د جمعې تقریر کوو وی د پل صراط تر د ویښته نه نری او تورې نه تیره دی. یو مفتدي ولا چای وکړه، کور ته یې بوتل او چرګې ولا سور که ښه مزېدار، چې چرګې پرې وخوړه وی استاد جي یو خبراته کوم وایه، وی پټ مې راوستی، وی دا پل صراط چې تا وی د ویښته نه نری د تورې نه تیره دی